والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. فالاسم أريد به اللفظ فغير المسمى لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير طارد ويختلف باختلاف الأمم والأعصار إلى آخره. مولانا دلتا کی وہ اختلاف دے آغا اختلاف علامہ موصوف ذکر کئی ذکر دا خبر دے مقام کی چی دے مسئلہ کے اختلاف دے چی دا اسم عین مسمائی او کا اسم غیری دا مسمانا. اول بدا خبر ذہن کی دو چه بعضی زین داسی وی چه التا که اسم عین مسمى بالاتفاق او سنی زینو که اسم غیر د مسمانا بالاتفاق. مثلا اسم چه عین مسمى لکه زم اکل زیدون زید خوراک وکړو نو د زید د لفظونه خوراک نه کوي د زید هغه مسمى خوراک کوي دلته خو بالاتفاق کې سماعین مسمى ده. یا زوما چې کتب تو زیدن ما اولی که زید نو مسمى خو نه لیکل کی خو اسم لیکل کی دلته خو اتفاق غیر دی. نسن زینو کې اسم بالاتفاق یعنی مسمى او سن زې کې اسم بالاتفاق غیر مسمى. نو کله بالاتفاق یعنی مسمى کله اسم بالاتفاق غیر د مسمى. دا دو زینو خو اتفاقی دي. بعضی زین داسی دی چه التا کی عینیت او غیریت دا دوارو احتمال لري. لکه زوی ما رأی تو زیدن امیلید زید نو اغا سرم لیدلے کیگی او اغا اسمی چه مکتوبی هم لیدلے کیگی. دسی قسم زینو که اسم عین دے دا مسمى سرک غیر دے دا مسمى. یعنی بعض جگہوں میں تو بالکل بالاتفاق عین ہی ہوگا بعض میں غیر ہی ہوگا. بعض جگہ اسی طرح ہے کہ وہاں پہ دو احتمالات ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ عین ہو اور ایک یہ کہ غیر ہو. مثلا میں نے اسی طرح کہا اکل زیدن تو مسمى ہی کہہ سکتا ہے نا وہ کہے گا چیز اسم تو نہیں کہہ سکتے تو الفاظ ہے. اور بعض وقت بالاتفاق غیر ہوتا ہے. مثلا میں نے کہا کتب تو زیدن تو میں نے وہ مسمى تو میں نہیں لکھ سکتا بلکہ اسم میں نے لکھا. ہاں بعض جگہ ہے رأیت زیدن میں نے زید کو دیکھا تو وہ زید مسمى بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں اور اس کے اسم کو بھی میں دیکھ سکتا ہوں جو کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہوں رأیت زیدن. نہ پدسی زے کے اختلاف تے دو رائے دی پکے. اول قسم کے میں اختلاف نشتے پدی دویم صورت کم نشتے او پدی درائم صورت کے اختلاف دو رائے دی. یو رائے دا بعض اشاریہ یو رائے در معتزلہ رائے دا اشاریہ و دار بعضی چی اسم عینی دا مسمى سر او دا معتزلہ و رائے دا چی غیری دا مسمى نا. دا معتزلہ و رائے دا چی غیری دا چانا دا مسمى نا. نو سو کوئی عینی اور سو کوئی غیری. جو سو کوئی عینی اغد زان دا پارس دلائل پیش کی اغد زان دا پارس لکا تبارک اسم ربکا برکت مانے دے نوم دا ربستا. نو برکت دا نوم صفتی که دا مسمى نو پتا ہو لگے دلچے اسم عین مسمى دے. سبح اسم ربک نو تسبیح دا اسم دا ربی که دا اللہ دا مسمى باقی دا مسمى
نو معلومه شو چې اسم عین سره مسما دا دو دلیل شو. دریم دلیل خلق چې وای زینبو طالقون زینب ری طلاقی، نو هغه زینب خو نه طلاقه، هغه مسمای طلاقیږي، اسم خو نه طلاقیږي. پته ولګېدله چې اسم عین مسمای. بس ما منګه خودل درې ځایونه چې اسم غیر عین سید مسما. سو دلیل او خودل شو درې. سوک چې وای غیر د مسمانه، نو هغه د ځان د پاره ډیر دلایل وای. یو دلیل د ځان د پاره دا وای چې که اسم عین مسما شي، څه شي عین مسما شي، غیر نشي بلکې څه شي، نو بیا به دا مسما امر غیر قار شي. طالبات المقدمه مس اسم عین مسما، نو اسم خو امر غیر قار ده، اجزاء مجتمع فی الوجود ندی، او د عین مسما شي، نو بیا به غم امر غیر قار شي. یا داغه د وجنه بده امر قار شي، یا با اسم قار امر قار کیگی یا با مسمى امر غیر قار کیگی، دوانا ناجائز. وشد دویم دلیل داره چه اسم یختلف باختلاف الامم والاعصار، والمسمى ليس كذلك. مسمى دا سنی اللہ تا پیوجب کہ اللہ وی فارسی خدای ترکی تنکیرے او انگلش گارڈ دا سے ہوتویلے کی ندک اختلاف رازی بحسب الامم والاعصار، او پا مسمى کے اختلاف بحسب الامم والاعصار نرازی. دا سو دلیل شو. دوا دریم دلیل اسم کلا کلا سی شی متعدد او مسما یوی. اسم سی یو کس ته درې سلور نمونه ورلکې ده، نو مسما یو ده. اسم هاکذا په مشتاق ترادف کې په اشتراک کې نم یوی مسما ډیرې. نم یوی زید نم ده، استام ده، او د دم ده، او د غم ده، اشتراک لفظي. نو اسم متعدد ده او مسما اسی شی واحده. اسم متعدد ده مسما سره. دا سو دلیل شو، سلور دلیل شو. دا تقریبا سلور دلیل شو. پینزم دلیل اغا دا چه کل اسم موجود مسما نہیں او کل مسما موجود اسم نہیں. کل اسم وی لکستار ازوی نمشتے کنا تاولا نمی خیر عبداللہ مسما نشتے، او کل مسمایی لانمو لنی. شپغم دلیل وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. که اسم غیر عین مسما شي، دا الله د پاره ډیر اسماء دي، نو معنا دار چې دا الله د پاره ډیر مسميات دي. دا الله د پاره ډیر اسماء معنا وسی شي چې دا الله د پاره ډیر سری مسميات. دا هم صحیح نه ده. دا سی بشی گا چه وللہ الاسماء الحسنى، معنی بدا شی چه وللہ المسمیات، تا اللہ دا پارا دیر مسمیات. دا سے قسم دلائل اللسو لی امام رازی او دا دین زیادم کے دیش.
پاتشوا دا غیسو دلیلو اول دلیل سو تبارک اسمک التا و اسانه د مړه څنګه چې برکت صفت ته مسمای د اسمم وی واړو څنګه چې تقدیس او تسبیح د مسمای د اسمم کې د سبح اسم رب آیا پکې منګو وایو چې دا اسم پکې زائد دی اسم ته کې پکې سره فاتش و زینب نو غسل کې د سره المرأة المسمى باسم زینب طالق هغه زنانه چې مسما ده په اسم د زینب سره هغه دي صحیح طلاق جوابونه خدا ټول بحث دا سخکاری چې دا نزاع لفظی ده دا کما نزاع ده ادا بعض دلایل خو چې مونږ وایو هغه دا سخکاری لکه اول ځکه چې مونږ تعین د محل د نزاع کړو چې سنی زینو کې یقینا غیر ہدایت په زمره کې راځي نو لہذا دا نزاع ټوله نزاع لفظی ده او امام ابو الحسن اشعری هغه صحیح خبره کړله هغه څه کړی ده صحیح خبره چې د اسم زمن سره یو سو اطلاق کوي اسم زمن سره درې اطلاق کوي اسم زم دا شی اسم دی د اسم سو اطلاق کوي اسم کله کله په معنا د لفظ سره مستعملي یل کلمۃ اللفظ وضع الى اخره وهي اسم نو لفظ کله په معنا د چای د لفظ سره کله کله په معنا د ذات او شی سره کله کله په معنا د او کله کله په معنا د صفت او شی سره نو که اسم په معنا د لفظ سره شي بیا غیر د بل اتفاق غیر د بل اتفاق لکه معتزله چی وي او که اسم په معنا د ذات او شی سره شي نو بیا عین دی لکه څنګه چې اشعریه وي او سو دلیل شو درې او که اسم په معنا د صفت سره شي نو د الله صفات په درې قسمه دي بعض هغه صفات دي چې هغه د الله سره عین دي لکه حیات وغیرہ وجود دا عین دی د الله سره بعض صفات د الله نه غیر دی بل اتفاق لکه صفات اضافیه احیاء اماتت ترزیق ابداع دا وسشری احداث دا ټول سری غیر او حقیقی ذات الاضافت لک علم رزق دا علم شو دا اللہ تعالی صفت تے دا چی دینو دا چی دیتا صفات حقیقی ذات الاضافت وی نو دا نعین ولا غیرون کتوائی چی نعین شو نغیر شو ارتفاع دا نقیزین ورالا عین پا یومانا ندی او غیر پا بلما عین او غیر سا نقیزین خو ندی لعین ندی بے اعتبار المفہوم غیر ندی پا معنی دا جواز الانفکاق دا اللہ نے جدا کی گی نشر قائد تلاش واس افو عمیل تا اس پارا لی لا عین ولا نما چی تاستا کم سبق ہوئی نو اول ما تاستا سا کما خبر عرض کرا چی علم کلام یو خبر دا چی اسم عین مسمى یا غیر ما ویسنی زینی دی چی آلتا کس دے عینیت پسنو کس دے غیریت بیا سنی زینو کی احتمالین نو بیا ما یا بازی شاعره سوئی چی عینون سو دلیل وی دی زان دا پارا معتزل وی غیرون نو سو دلیل نولا وی شپگا بیا میں دا سا نزاع داغین جوابون مقردہ سا لفظی شانت نزاع دا صحیح خبر آگا دا چی امام ابو حسن اشعری کرے دا آگا وی چی دا اسم سو اطلاق دید دے کالا پا معنی دا کالا پا معنی دا کالا پا معنی دا کپا معنی دا لفظ سر دی غیر
ذات سره وی عین کپه معنا د صفت سره وی صفت په سو قسم لري درې بعض عینون او بعض غیرون او بعض لا عین ولا غیر ارتفاع نشته ځکه عینیت سلب ته او غیریت هم څه دی سلب عینیت په اعتبار د وحدت مفهومی سلب دی او غیریت هم سلب دی په اعتبار معنا د جواز الانتفاع فالاسم اسم کا اراده شي په دې سره لفظ نو بیا عین مسما دې که غیر دې د مسمانا بیا غیر دې لانه زکدا لفظ مرکب کیږي د اصواتنا غچ مقطع معنا ده چې پری کیږي او غیر قاری یعنی مجتمع فی الوجود نه نو کچرتا دا عین شي و بیا بیا ہوتا مسما غیر قار کئی یا بوتا لفظ قار کئی داخو کی دینش ویختلف باختلاف الامم والاعصار او مختلف کیگی اسم پہ اختلاف تو اممو پہ اختلاف تا اعصارون بیا پکاردارا چه مسما هم مختلف شی باختلاف الامم والاعصار وین دلیل ويتعدد تارة كلا كلا نمون ديري مسمى يوي لك الفاظ مترادفة ويتحد أخرى كلا كلا مسمى سيشي متعدد بي أو اسمي لك الفاظ مشتركة وكي عين تقول بلا سيزنو دا پارا موضوع دي تو اشتراكي لفظ والمسمى لا يكون كذلك مسمى خمر غير قارم ندے مسمى خو مختلف کیږي هم نه او دغرن کله مسمى متعدد هم نه او کله متحد هم نه والمسمى لا يكون كذلك ما مثالونه ذکر کړیو په مخکې خلاصه وان اريد او اراده شپ اسم سر ذات تشین فهو المسمى بیا اسم عین سره مسمى لیکن مشهور نه ده پدې معنا مشهور نه ده پدې معنا او دا قول د الله تعالی دا قول د الله تعالی تبارک اسم ربک برکت والده نوم د ربستا یا برکت اچون کې ده نوم د ربستا یا برکت والده نوم د ربستا او سبح اسم ربک پاکی د نوم د ربستا نو المراد به اللفظ ما عرض کړو چې دا غیر ځان د لپاره دلیل مو ویلو و دې وینا مراد په دې سره څه شی دی کنه لفظ هواله لفظ څنګه چې برکت او تسبیح د ذات وینو دا سره چا هم ویدا لکه څنګه چې واجب د تنزیه د ذات الله تعالی او د صفات د الله تعالی د نقایصنا نو واجب را تنزیه د الفاظهم چې موضوع دي لها د چا د پاره کوم الفاظ موضوع دي د ذات او د صفات د پاره د سشنه منزه دي عن الرفس اي الفحش بالقول وسوء الادب او د بیا ادبینا او الاسم فيه مقهم یا پکې دا اسلام جواب کوي یا را اسم ته دا ما ویلو کنه یا را اسم ته کې پکې تسشې ده ظاهر لقد قول الشاعر شاعر لبيد بن ربيعه الى الحول ثم اسم السلام عليكما شعر دار ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر ثم سلمت عليكم السلام د خپل لونو توي بچیا ز چې کله مړ شوم نو تاسو دا سیو کوي چې یو کال پورې خو خلک جاړي نو یو کال پورې جاړي او پریشانیاں نه کوي او دا غي نرست بیا د اسم د سلام وی علیکم پتا سبحانه یعنی السلام علیکم ورحمت الله بس نور بیا تاسو جړاګانې مکوئ نو دلته کې دا اسم تکي چې زائد دی اسم تکي څه شی دی زائد الى الحول ثم اسم السلام بیانوم د سلام دی وین دا اسم تکي زائد دی او که اراده شي په دې سره څه شي صفت یعنی هغه معنا قائمه بالموصوف هغه معنا قائمه بلا لکدا رأی الشیخ ابي الحسن اشعری دا نو بیا به منقسم شي انقسام الصفت
پشان د انقسام د چا د صفت عنده د پنیس الى ما هو نفس المسمى سن نفس شيء مسمى و الى ما هو غيره او سن بالکل غیری لکه احیاء تخلیق ترزیق وغیرہ او سن داسې دي چې نه عین او نه غیری لکه علم د الله قدرت د الله. نو صفات خو موږ ویلو کنه چې یو صفات سلبیه او بل صفات ثبوتیه دي. صفات سلبیه او صفات صفات سلبیه او صفات ثبوتیه. صفات سلبیه دي ته چې مسلوب په حرف سلب صلی الله علیه وسلم جسم وغیرہ، او صفات ثبوتیه دي ته چې حرف سلب نه بیا په درې قسمه لري: حقيقي محضه، حقيقي ذات الاضافت، اضافي محضه. حقيقي محضه دي ته چې موجوديږي په موصوف کې تعقلا تحققا په اعتبار د اثر مرتبه کې په دې غیر ته محتاج نه وي. لکه حیات د الله صفت ته موجوديږي په الله کې چې حی ده، او تحقق تعقل اثر مرتبه کې غیر یا ما سوا د الله نه بل چاته افتقار نه لري. او یو دی حقیقی ذات الاضافت چې تحققا تعقلا خود سینې خو چې اثر په مرتب کیږي غیر غواړي لکه علم په دمانه اثر مرتبه انکشاف الغیر دی، نو غیر به وی کنه نو بیا به انکشاف راځي. او یو دی احیاء او اماتت وغیرہ هغه صفات اضافیه محضه چې موجودی کې په موصوف کې تحققا تعقلا په اعتبار د اثر مرتبه کې په دې دریو صورتونو کې غیر غواړي: احیاء دبل پیدا کول، اماتت دبل مړ کول. نو بل بینو مړ کیږي، بل بی به ژوند کیږي، بل بی بیا به مړ کیږي، بل بی بیا به ژوند کیږي. اور اسه دې کنه دا مسله ختم شو. نو لنډه خبره دلته دا شو که اسم نه مراد چرته ذاتی بیا عین، که اسم نه لفظی بیا غیر، او که اسم اطلاق وشي په صفت لکه امام اشعری چی وای نو بیا به منقسم کیږي. دا په شان تر انقسام د صفت اقسام ثلاثه ہوتا. ٹھیک شو؟ نو بیا خو سنی صفات عینی، سنی غیری، سنی نه عینی او نه غیری. نو سنی اسماء به عینی، سنی به غیری، او سنی به نه عینی او نه بسی. وانما قال بسم الله، غرض د علامه د فایز سوال نه اگر چې د الله په نوم شروع پکار ده نو دی کوئی بسم الله، نو دا خدای الله په اسم شروع شو دل دا بسم الله ولی بالله ولی نه، یعنی په نوم د الله. نو خو الله نوم دی کنه اسم دی، نو بالله به ویلې چې دارکن په نوم د الله باندې شروع شو. دا بسم ته کې خو یو کلی دی، هغه ټول اسماء ته شامل دي. جواب د سیونه وی بیا چې د ویلې بسم الله دې سی ویلې شوی نو بیا به خلکو وی دا قسم دې ذکر بالله تعالی والله خو دا قسم سیغ دی. ولم یقل بالله ذکر تبرک او استعانت. تبرک علی چې بعد مصاحبت شي، استعانت علی چې استعانت شي به ذکر اسمه، هغه په ذکر د الله نه په ذکر د اسم د الله، په ذکر د چا د الله لفظ خدا سره چې دا خو اسم عالمی دی کنه، اسم سشه دی. عدل ته تبرک او استعانت من مطلب دی نوم د الله، نوم د چا نو دا بسم ته کې ذکر کو. یاد دې د وجناو للفرق بین الیمین والتیمم. بیا خدا پته نه لګی چې د تبرک اصلي او کده قسم خوري. بالله معنا خدا را زمانه قسم وی نو سو واجب ویلي. یو دا چې مقصود تبرک او استعانت ته په نوم د الله، نو ځکه بسم الله، الله نه په نوم د الله، نو ځکه بسم الله وی. او دویمه وجه دا چې بیا پته نه لګیدله چې دا تبرک دی او کدا چرته یمین او قسم دی. للفرق بین الیمین والتیمم، دا یمین دی که تیمم دی، نو د دې د وجه. ولم یكتب الالف، غرض د فیسوال مولانا یو قاعده را ماته ګوره. یو قاعده را قاعده دا را کنه چې بسم الله کې بسم الله اصل کې دا حمزه ر اسم دې کده بل ټکی سره ټچ کای نو ټیک دا د خو تلفظن ساقط شي، خو د خطن نه ساقطي. نو دا سویل پکارو بی بالف سین میم بسم الله د سویل پکارو پکاردار چې د خطن نه ساقط شي. یار حمزه وصلیه کا بمنس کې راوړې خو خطن ساقط کا دا تلفظنا خطن څنګه ساقط
نو دیراغه جواب کوي اونې لیکل شو الف یا وینه لیکل الف علامه هو وضع الخط چې کوم واده د چا وا هغه دا چې حمزه وصلیه په ابتدا کې ثابت او په درج کې څه ساقط نو پکاردار چې تلفظ کې خود بنویله او کتابت کې خوې کنه لکثرت الاستعمال لکثرت لا استعمال ډیر دی نو خطنا تلفظا دواړه ساقط شو وطولت الباء عوضا عنها او با وګد شو عوضا عنها چې د دې نتیجه شي عوض ابانه درسه داس ایرسی وګد شو چې دا غیر نتیجه شي عمر ابن عبد العزيز بابي طول الباء بالغ وګد کوي هغه د سینه داسې کې براخش خوشو کنه یعنی پس نه وګدن شي لګ دا بره خوشه شانته لګسی شي شي هغه وګد شي طول الباء تاسو بسم الله تخپل کتاب کې وګورئ کنه اې د 20 نمبر دا دغه ټکه لګوچت تر سه بسم الله وګدواله د سنه خان وګدواله داس بره لګو طول الباء بالغ وګد کوي واظهر السینه وی سین لگ ظاهر لیکي او ودور المیم او میم مدور لیکي نو دا د سیمیم نه د سینه یا په منځ کې استر غوونه کړه وی د سینه کوي دا خط القرآن دی نو طول الباء وظهر السینه ودور المیم لکثرت الاستعمال وګد شو با عوضا عنها عوض عنها د دغنه یعنی د حذف د حمزه او شو خطن د دې په عوض کې با وګد شو